د ثلاثي مزید فيه کم ابواب دي داغي گردانونه دا شروع 9 ابواب دا مونږه ذکر کړیو. کم لسم باب دی نو دغه به مونږه شروع کوو او دا باب دی باب افعیلال لکا احمیرار. تدی باب علامت دا دی چې تدی په فعل ماضی کې شپږ حروف دي. 3 حروف پکې اصلي دي او 3 پکې زائد دي. یعنی په شروع کې حمزه زائد ده، بیا په سلورم ځای کې الف زائد دی او بیا کما لام کلمه مکرر ده، یعنی کم مشدد حرف وي نو هغه مکرر وي، نو په دې کې هم یورا دا زائد ده. بیا ته دې صرفي صغیر هغه ذکر کړی دی احمار یحمار احمیرارا فهو محمار وأحمور يحمار إحميرارا فذاك محمار. لم يحمار لم يحمار لم يحمارر لم يحمار لم يحمار لم يحمارر لا يحمار لا يحمار لن يحمار لن يحمار. الأمر منه إحمار إحمار إحمارر لتحمار لتحمار لتحمارر ليحمار ليحمار ليحمارر ليحمار ليحمار ليحمارر. والنهي عنه لا تحمار لا تحمار لا تحمارر لا تحمار لا تحمار لا تحمارر لا يحمار لا يحمار لا يحمارر لا يحمار لا يحمار لا يحمارر. والظرف منه محمار محماران محمارات. پدې کې کومه لومبۍ د فعل ماضي صيغه ده احمار، نو دا په اصل کې دی احمارارا. د لومبۍ را مونږه ساکنه کړه، بیا هم پکې ادغام وکړو نو احمارا دا ته جوړ شو. او یحمارو دا په اصل کې دی یحماررو. لومبۍ را مونږه ساکنه کړه، بیا هم پکې ادغام وکړو نو یحمارو دا ته جوړ شو. احمیرارن دا مصدر دی او د لومبۍ محمارون دا د اسم فاعل صيغه ده او بیا واحمور يحمار احمیرارا فذاك محمارون دا د اسم مفعول صيغه ده. خو دا دواړه صيغې دا خو یو شانتي لیکل کېږي او یو شانتي ویل کېږي، هم اسم فاعل صيغه هم محمارون ده او د اسم مفعول صيغه هم محمارون ده. خو د دې دواړو په اصل کې فرق دی چې محمارون د اسم فاعل صيغه وي نو تدی اصل به وي محماررون، را به پکې مکسوره وي، او کچرې د اسم مفعول صيغه وي نو بیا به تاغي اصل وي محمارون. واحمور را دا فعل ماضی مجهول له، یحمار مضارع مجهول له، احمیرارا فذاك محمارون. بیا لم يحمار د نفي جهت بلم لومبۍ صيغه ده، نو په دې کې دغه 3 وجې جایز دي. دې لپاره مونږه قانون ذکر کړو چې د فعل مضارع هغه 5 صيغې چې د هغې په آخر کې پیش وي چې کله دا د دې 5 صيغو لام کلمه مشدده وي او د دې نه مخکې حرف مفتوح وي یا مکسور وي، نو چې کله په دې باندې مونږه د حروف جوازمو نه یو حرف داخل کو یا مونږه د دې نه د امر حاضر معلوم لومبۍ صيغه جوړو، نو په دې کې 3 وجې جایز دي. د دې په آخر کې فتحه ویل، کسره ویل او بغیر د ادغام نه ویل، دغه 3 وجې په دې کې جایز دي. لم يحمار لم يحماري لم يحمارر دا د معلوم دي، او لم يحمار لم يحماري لم يحمارر دا بیا د مجهول دي. نور دغه تفصیل په احمار احمار احمارر د امر په د لومبۍ صيغه کې هم دي.
او بیا د هغې په مجهول کې او د نهي په لومبۍ صیغه د صرف صغیر کې چې کومه لیکل لا تحمار لا تحمار لا تحمارر او بیا ته دې په مجهول کې بیا ته دې غایب کومه لومبۍ صیغه ده نو په هغې کې هم دغه وجې دي نو چې دا زمونږ په ذهن کې وي بیا صرف کبیر له مونږ راځو ماضي معلوم احمار 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 احمارت احمارته په دې پنځو صیغو کې ادغام شوی دی را به په دې کې مشدد وي او تدین اخو چې د اخیره پوری کمی صیغې دي نو دغه به بغیر د ادغام نه مونږ وایو دلته کتاب کې په دې را باندې کسره لیکلې ده خو کم اکثر کتابونه دي نو په هغې کې دا را مفتوح لیکل نو مونږ به داسې وایو احماررنا احماررت احماررتما احماررتم احماررت احماررتما احماررتن احماررت او احماررنا بیا ماضی مجهول احمور 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 دا د دغه ماضی معلوم نه جوړ شوی دی چې کله مونږه په احمار را کې حمزه له پیش ورکو او د میم لم پیش ورکو نو بیا د الف نه مخکې په میم باندې ضمه رااله او دغه ضمه د الف مخالف ده ځکه چې الف خو د ځان نه فتحه غواړي نو د دغه ضمې د وجې نه د الف مونږه په وو سره بدل کو نو دا اصل کې احمور د وو دا د الف نه بدل شوی دی احمور 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 په دې کې هم د لومبۍ کمې پنځه صیغې دي نو په دې کې ادغام شوی دی او دا نور به بغیر د ادغام نه مونږ وایو احموررنا احموررتما احموررتم او احموررت احموررتما احموررتن احموررت او احموررنا بیا مضارع معلوم یحمار یحماران یحمارون تر د اخیره پوری په دې کې په دې نورو ټولو صیغو کې را مشدد ده سوا د جمع مؤنث غایب یحماررنا او د جمع مؤنث حاضر صیغه تحماررنا نو دا دوه پکې مونږه بغیر د ادغام وایو مضارع مجهول یحمار یحماران یحمارون تحمار تحماران یحماررن تحمار تحماران تر د اخیره پوری د اسم فاعل او د اسم مفعول ګردانونه په بظاهر دا یو شانتی دي خو چې کم ته دی اصل دی نو هغه مختلف دی په اسم فاعل کې به اخر نه مخکې حرف مکسور وي او په اسم مفعول کې به مفتوح وي بیا د ثقيلي ګردانونه دي لا يحمرن لا يحمران لا يحمرن لا تحمرن لا تحمران لا يحمررنان او بیا ته دغه مجهول دي نو دا واضح دی په دې کتاب کې لیکل شوی دي بیا راځو مونږه فعل جهد معلوم لا یعنی د نفي جهد بلم ګردان لا نو په دې کې چې کمی 15 صيغې دي واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر واحد متکلم او جمع متکلم نو په دغه کې به مونږ دغه درې وجې وایو لکه لم يحمار لم يحمار لم يحمارر دا د واحد مذکر غائب صيغه ده بیا لم يحمار د تثنیه صيغه ده لم يحمار دا د جمع مذکر غائب صيغه ده بیا د واحد مؤنث غائب کوم صيغه ده نو په هغې کې به هم دغه درې وجې مونږ وایو نو دا صيغه به مونږ وایو لم تحمار لم تحماري لم تحمارر بیا لم تحمار لم يحماررن بیا د واحد مذکر حاضر صيغه په دغه کې دغه درې وجې دي لم تحمار لم تحماري لم تحمارر لم تحمار لم تحماروا لم تحماري لم تحمار لم تحماررن او په اخرنی دوه صيغو کې به هم دغه درې وجې ویل پکې جایز دي لم احمار لم احماري لم احمارر لم نحمار لم نحماري لم نحمارر او په مجهول کې هم دغه شانتي کم د امر ګردانونه دي او د نهي ګردانونه دي نو په هغې کې به په دغه 15 صيغو کې به دغه درې وانه وجې دا پکې جایز دي او نور ګردانونه واضح دي او په دې کتاب کې هم لیکل شوي دي
اوس راځو مونږه یو لسم باب له او هغه دی باب افعوال. افعوال لکه اجلواد. نو تدې باب علامت دا دی چې تدې په ماضي کې هم شپږ حروف دي، درې پکې اصلي دي او درې پکې زائد دي. چې کم زائد دي نو هغه په شروع کې حمزه وصلي زائد وي، او دا کم وو دی دا به په دې کې مکرر راځي په دې باب کې، نو دغه پکې هم زائد دی. اجلوذ افعول، نو دا وو دواړه واوان دا پکې زائد دی. بے صرفی صغیر لیکلی ده اجلوذ یجلوذ اجلواذا فهو مجلوذ، و اجلوذ یجلوذ اجلواذا فذاك مجلوذ، لم يجلوذ لم يجلوذ، لا يجلوذ لا يجلوذ، لن يجلوذ لن يجلوذ، الامر منه اجلوذ. دا مونږه دو تجلوذونه جوړ کړی دی، اجلوذ دو تجلوذونه جوړ شوی دی. نو چې تا مونږه حذف کړه نو بیا جیم ساکینو په دې پسې چې بیا کم حرف ته لام هغه مکسورو نو هغه مفتوحو تجلوذو. نو کچره دغه حرف مفتوح وي یا مکسوري نو په شروع کې حمزه وصلي دا مکسور راوړو نو اجلوذ ته جوړ شو. اجلوذ لتجلوذ، ليجلوذ ليجلوذ، والنهي عنه لا تجلوذ لا تجلوذ، لا يجلوذ لا يجلوذ، والظرف منه مجلوذ مجلوذان مجلوذات. تدې باب چې کم گردانونه دي نو هغه بالکل واضح دي، په هغې کې څه مشکل دا نشته دی. اوس راځو مونږه کم اخرنی باب دی د ثلاثي مزید فيه نو هغه دی افعیعال. افعیعال لکه احدیداب. نو تدې باب علامت دا دی چې تدې په ماضي کې هم شپږ حروف وي، درې پکې اصلي وي، درې پکې زائد وي. چې کم زائد دي نو هغه په ابتدا کې حمزه وصلي پکې زائد ده، او په څلورم ځای کې واو دغه هم پکې زائد دی، او کم دال لے نو دغه دال یو دال پکې هم زائد دی. دا کم دویم نمبر دال لے نو دا پکې زائد دی. نو تدې حروف اصلي دي حا دال او با، حدابا، او دا نور حروف دا پکې زائد دي. نو بیا تدې گردان لیکلی دی احدودب یحدودب احدیدابا فهو محدودب، و احدودب یحدودب احدیدابا فذاك محدودب، لم يحدودب لم يحدودب، لا يحدودب لا يحدودب، لن يحدودب لن يحدودب، الامر منه احدودب لتحدودب تر د اخره پورې. په دې باب کې کم اهم قانون جاری کیږي نو هغه تدې په مصدر کې جاری کیږي. احدودب یحدودب احدیدابا، نو دا احدیدابا دا په اصل کې دی احدیودابا، احدیودابا، نو دا وو په یا سره بدل شوی دی. دې لپاره قانون دا دی او هغه قانون ته د میعاد والا قانون هغه وی، او دا به اخو د مثال کم ابواب دي نو هغه به په دا قانون به په ډیرو صيغو کې جاری کیږي. نو د قانون خلاصه دا ده چې کله وو دا ساکن وي او ښکاره وي، وو ساکن وي او ښکاره وي، تدې نه مخکې حرف مکسور وي، نو دغه واو د دغه واو په یا سره بدلول دا واجب دي.
نو احدیدابن دا په اصل کې و احدیودابن، نو وو ساکن دی او ښکارم دی. تدې نه مخکې په دال باندې زیر دی، نو دغه و مو په یا سره بدل کو، نو احدیدابن ته جوړ شو. نور تدې باب کم ګردانونه دي نو هغه بالکل واضح دي او په دې کتاب کې هم لیکل شوي دي، نو په دې کې څه مشکل دا نشته دی.